مجاړ ریانا سوکه ریانا ستا پر یاد الله پاک وریدو ویم دا به ته اوس پته ولګي چې زه څوک یم دا چې په کوم ځای باندې ناست یې همدا ځای وکنوه چې پته درته ولګي چې زه څوک یم ریانا زه د جادو کنډولي یم زه تاله الله پاک درکړم اوس راته وایه چې په زړه دې څه ارمان وي انشاءالله پوره کوم به دله د خیره وایه راته په زړه دې څه ارمان دی دا څه ووایه بس دلته راورسېده د جادو کنډوليه دا څه مې نه پرېږدي فرېدانه مې وروټ وباسه اوهو دا څنګه چلو شو په لومړي ځل راسره دا کوم پراډ وشو ځکه چې ما خو د دنیا ماشومان ګیر کړي دي خو داسې एकदम نه دي غیب شوي او دا څنګه ماشوم و چې ړی م راله پوخ کو او اخر کې غیب هم شو دا مخ خو ما دې دپاره پیدا کړی دی چې غټ ټم وګورم د یارې د لاسه پې څه چلو شي او دا څنګه ماشوم و एकदम غیب شو ویم پرېږدم خو دې داسې هم نه خو خدای خبر چې په کوم اړخ لاړو ویم زه دا ښکار خو مې د ګوتو نه ووتو ویم زما چې ملګري مې څه ښکار کړی دی او که نه او زه خو چې دا مخ واچوم نو ځناور هم رانه یېرېږي ځناور هم ملکونه پناه کوي زه ځمه چې نور ماشومان بېهوشه کړمه او ګولډې تر باسم ګولډې ولې ژاړې مړه پرېږده ته راته ولې ژاړې بېبې رانه پیسې نه راکوي او هغه بټ ته تلې ما ته مې دا رانه نینې که نه راته و چې پیسې به راوړې نو بیا به یې درنه نینې کومه زه به یې نینې کړم خو پیسې به رانه راکړې مړه ویم پیسې به درنه بیا درکړم چېرته که نه قرض خو ویم اوس رانه نینې که که نه نینې مې ډېرې خوښې دي که نه هغه توتې ګله او پوله او ګنا بل شان دي نینې هله هغه پولی مې هم سمې خوښې دي دا پولی چې نینې شي هغه راکړه چې نینې راکړم دله دا اوس پړه ها اوس پړمه او ریانا دا دې ومې سپارېدلو سیټ ته راځه سیټ ته کوم ځای ته توتې ګله خوا راځه ښه ځه شابه مخکې شه توتې ګله دلته کې کښېنه ښه شابه کښېنمه دې منګوټو کې ور واچوه بی نو ولې دا خلکه پاتې کې خو نه نینې کوي
داخل کا پاغه پټاټ کی کړنی کوي مال کا پکې واچي یو داسې پلور کوي اوس ورته ګوره کنه د جادو کنډوریا د الله په فضل سره دا جوار پوله کا انا ریانا دا زه خو پوره نه ما دا څه قصه ده توتی ګله دا جادو کنډولی دی انا ریانا نو امدا تاسو څنګه ملو شوې دا راته وایا توتی ګله دا الله پاک راکو نو څنګه تر کو نو ما خو پیګه کنه نو توتی ګله هو قصه اوري نو واورا توتی ګله دا قصه وا ریانا زه خو سم یریږم اوس به څه کوو زه چې خپې باسو راځه توتی ګله راځه نه کنه خبره ته کومه توتی ګله څه خبره زه ویم کنه ویم چې څنګه د اشا تا پاتې شوې وه اشا د که ارڅ دي نو دغه حساب به د کلي نور وړو پسې کېږي اورې ټیم ناوخته دی زه چې ځو او د خیره په دې باندې یو مشوره کوو دې اشا له به ما تاسې چل کوو د کلي خلک نه خبرو ټیک شو او د خیر وزله الله پاک د جادو کنډولې هم درکړو زه بس راځه دا به چاله ورکو د خیره ریانا داسې کار دی ته خپل کور ته ورځه او زه به خپل کور ته ورشم بیبي سره به لږې خبرې اترې وکړم زه ورځه توتی ګله زما مور نشته واده له تللی ده دا اوس وګوره دا اوس ښه کار کوي چې ته ځان سره نه یې بوتلی په خپله به ودونو پسې ګرځي خو زه به داسې کار دی که نه راځه او ته هم من کره راځه انا ریانا تا ولې هغه پولیسه شوې توتی ګله تا نه خوړې نو ما واپس جوار کړ چرګانو ته مې ور واچو ښځه بس بیا ښه ده ځه چرګان مې مخوري که نه د هر چا به خیال ساتي ثواب خو به وګټې که نه بس راځه زمونږ چرګانو ته مې ور واچو ورځه ده خیره او که نه کینه ریانه زه کینه راوخېږه مړه چې مور دې نشته بس دا هم ستا خپل کور دی ها بیبي هی بیبي وا بچی نن خو ډېر خوشحاله خیر خو دی او دا ریان دلته څه کوي بیبي نو ریان دلته څه کوي نو بس ماشوم دی که نه او بس خفه و مور یې واده له تللی او دې نه دی بوتلی ځان سره بس ما ځان سره راوستو ما ته هم پته لګي چې واده له تللی ده خروج یې خوشحالي نه راوړي چې تا دې ځان سره په مخه کړی بیبي نو بس هغه مور یې پیشه او ته پیشه او یا بچی ته چې روزي راوړې ته ولې ورکې نو بس ولې نه ورکوم دا خو د ګاونډیان هلکه نه دي خو بس څه کې نو خو دا راته ووایه دا جوار یې پسې کې چولي دي دا دا جادو کنډولی دا بیبي دی په لار باندې دې مار ماته لګیا دی و چې دا کنډولي د جادو نو یې څومره به ښه وه نو همدا خو په کتابونو کې دا قصې مرسي دا داسې چېرته بچی نن سبا وخت کې جادو دا شیونه چېرته پیدا کېږي او که نه مخکې پخواني به دا قصې خلکو کولې پخوانو خلکو نو نن سبا خو دا شیونه نه کېږي او بیبي بس روټۍ راواچوه بس ستړی و بیبي وږي مې یم دا روټۍ خو مې نه ده پخ کړې ته لاړ شې پخو شې ته شو ګرځېدو باندې ستړی شو نو بس وې روټۍ اړه بیبي دا ماشوم ریان مې راوسته اوس دې موږې دی که نه نو ما زه خیر دی یو میلمه دی حضرت تاسو کینې پخو مدله نو څه کې نو اوس به ته موږ روټۍ پخې نو ولې څه کې دا بس ریان راشي زو بار ته راځه یا بچی دونه ټیم پې نه لګي بس یو 10 منټو کې تیارونه لا نه بیبي بس مو ریان ځو که نه او د خیره بس چېرته به وخورو ځه او ملګري کور ته به ورځه زما ملګری دی سکول کې به راسره هم چونه مې هم راکوله بس صحیح ده بچی دا ګوره دا تمانچه ده زما او په دې باندې به ډزې کومه ډزې توتی ګله ته جادو کا ها یا بچی دا څه کې اوس پرې مالې سروالو هلکه داسې تسکیز راکړه که نه مړه ما چل راځي خو زه ته یو کزه چې څنګه کې دا اوس یا الله خیر مړه پوچ شو تمانچه بس دا پرېږده راځه بس دا غورځوه راځې یاره خو بارود و بین وکړو بین او که نه یا بچی زه داسې کار وکړې بس بیا د وخته پورته راځې ها بس روټۍ به مې پخ کړي بیا راځې یو دا بیبي بس که کور کې مو خوړه وکړ ته ملګری مې ډېر ښه ملګری دی دا جوار به یې ورکو کړه چې دغه ته یې واچوي بیبي دا والا جوار خو دا کنټرول هم را که نه نه بیبي دا خو د په کار دی که نه دوبو چا نه راغشتی دی ښځه یاره خو بس دا والا بیبي چرګانو ته یې واچوه ځه چرګان څه شو
ورزق ولې لوټوله نه ولځم زه شرمېږم چې ته نه ورځې بیا به تا لاندې پیسې نه درکوي بیا به ما له راکوي وایم خالي ته به ول چې که پیسې به بیا دوانې نیمې کوسۍ شه نو بیا تا نه درکوي ښه راځه بس دا مې نه توی غواړې ما سره به ښه ګېټه پولې ولځې ها راځه شه ما بېبې ته خبره کوله تا ولې بېبې چې چپ شه مړه نو بس څه ورته وایې چې دا جادو کنډولې دي دا خبره به ورته نه کې او دا اشا بار کې به ورته څه نه وې ځکه چې زما بیبي په اړه باندې ډېره کمزورې ده ګورې ولې توتي ګله اشا خبره به ورته کولې وه که ده ولې به ورته کړې وه ګورې که دا خبره ورته کړې وه ګوره ښه به درنې ګورې زما بیبي ګورې یېرېږي ډېره بیا خوب کې هم ټوپونه وي د شپې بیا یېرېږي به وي اشا راغله او راغله راځه مېمې زما خبره په کولو غوږونو راځه راځه داسې کار کوو که نه چې زه هم ډېر زیات وږي شوی یم او تا هم څه نه دي خوړلي دغلته یو سیټ ته کینو دي روډ نه اوې بس چې څه وي بس د جادو کنډولې ته ووایه راغواړه ټیک شو او راځه خیره هله ونه غورځېږم راځه دې سیټ ته راځه بس چې څه ستا خوښي زه یم که نه چې یاره یو ښکلی شان تک سور چرګوټې وي توتي ګله یو پتون به مې نه ځان نه راغواړم او یو تاله پتون بې ځان له مه راغواړه که نه چرګ پرې راغواړه بس نیم پرې راغواړه ځه ډېر نه شو خوړې او بس نیم به ته خورو نیم زه په یو ځای به یې خورو چېرته راځه دلته کښېنه راځه هله ریانه وی مې صبر نشم کولی ډېر زیات وږی شوی یم په خېټه کې مې ډېرې ناشنا ارنې والې کېږي ویم د خیره بس د جادو دې کنډولي ته ووایه وی چرګوټې روله بس چې ته مو خورې زه مو خورم شا به وکړې به زه راله بسم الله که کنډوریا د الله په فضل سره سور کړې او چرګوټي نیم روله الله ماشاءالله دا خو ریشه ویمې اوس مې منله ښه چې ریشه دا د جادو کنډولې دی ویم دا ته وخوره دا واله او بس زه چې ځو راځه راواله راځه راځه په لار به یې خورو بسم الله الرحمن الرحیم توتي ګله راځه که نه راځه ریانا زه یم که نه د خیر همدلته ته کښېنو پاسوری خورو بیا به ځو راځه کښېنه هلکه توتي ګله او ریان ته وګوره او داسې خوري هلکه دا چرګوټي خوري چرګوټې خوري لکه کور کې خو ولې داسې نه سور کوي دا څنګه سور چرګوټی دی لکه بس ټول باټې دې ډک کړو داسې کالی که نه وی ما زما خو دې چرګوټي د خولې کې سمې اوبه راغلې که نه او دا بالچې تو ونیوه او زه پرې والجمه هلو زناور راغلی نه کوه دور به تیره به رانه څنګه ولې تیره به رانه څنګه هله زناوره ولې کور کې دله مور دله غوښه نه درکوي دا ولې ولې دې خوړو ولې خوړو
انا اختو ولو سشوي هكذا ما غدا تاثروا دستاغ خوړو دا څنګه زناورو دا ګوره دا خدا کنه خبره کومه دا خدا چې دا جادو دا کندورې ونه تختو ها راځه ځان به نور سره پیدا کو دا نار به زه گیر کم راځه دا اوس وګوره دا څه ټیم شوه په غرمه راشي او بیا ټټه کوي پیش وي ښکار نه ملاوېږي ښکار نه ملاوېږي نو دا ټیم ته راتلو دی خو یاره څه ووایو مړه دا خره چې زر راغلی یاره دا ټیم ستا د راتلو د غرمې ته وګوره یاره بیا چغې وی پیش ښکار نه ملګي ښکار نه زر کېده چې شابه ځو شابه لکه نو په دا وخت په غرمه راغلي اوس تنګولم بیا وکېنه که نه یاره لکه ته ول خبر نه پوهېږي مړه وی مورې د خدای خاطر وکړه ته زما نه څه غواړې ما خو چا سره بدن نه دی کړی ما خو چا سره ملاسته غوا نه پاسولې ته زما نه څه غواړې واړه بچي مې دي وی مورې ای نره ما خو وی ویم ته ډېر بهادر یې ته خو ډېر کمزور یې وخاتې ظالمه تا تباه کړې تا په ما باندې 11-12 تېره کړه ظالمه څنګه 11-12 ظالمه هل کړی لکه د ازمري ساتي ما له خو زړه پاک ویستړو ظالمه دا شکل مې دې دپاره پیدا کړی دی چې ماشومان مې وویني نو په خپله بېهوشه شي نشې ته اډو اجت شته دی نه دا خو د غټ کار وکړو ځه اوس زمونږ کار اوس نور هم ټیک شي دا خبرې صحیح ده خو دا راته ووایه څه سوچ دې کړی دی او که نه بس سوچ پوچ خو تا غونډ تباه برباد کړو ظالمه دا ولې راټوپې دا څه دي دا مې تاله راوړه دا واچوه او دا چل وکړه که نه غوږ را دې خوا که پیش کړو که نه بس راواچوه هغه ډېری ته ځو بس صحیح ده او هلته دا کار بس پوره ځو ښه چې ځو ناوخته راځه زه مخکې شه راځه لکه ماشوم را روان دی او ویم ځان ریډي که حمله به پرې ډایرکټ کوو ها هله دا څنګه غوا ده پڼې مو کې نه دي اچولې او دا اوس وتښتي دا څنګه غوا ده او دا ښکته و د څوک ناستې توتي ګله دا تر ټیپر ګوره غرور ناست دی او که نه زه ویم چې زما پې دا سترګې څنګه خوږې شوې ویمې داسې کار کوو که نه چې ورشو راځه دې غوا له دی خو هغه ټیپرګله غرور ځان سره اوچت کړ توتي ګله دا غاښه ده راځه لکه دا غشا ده ها توتي ګله زه یې شکل نه پېژنم ویم داسې کار دی که نه چې زه خو نه ځمه کسان هم دوه دي او که نه چېرته مې غیب نه کېدی ځای نه توتي ګله راځه ما سره د جادو منګوټې شته نو منو چې تا د جادو منګوټې شته نو ویده که نه زه یېرېږم نو زه به دنه ځمه توتي ګله راځه په ما باندې چې کومې سختې تېرې کړې دي هغه پرې ماشوم هم تېرېږي مور به ورپسې جاړي راځې به چې نن زه بد کومه او که نړۍ دې راله خفه کړو ویم داسې کار دی که نه زه چې پې ورځو راځه شبه مرۍ مې هم کېناسته د چغو سره
ویم منې که نه په دې طریقه باندې دله ماشوم یو راغوا کړو خو داسې کار دی ویم همدا په دې ځای پروت دي هسې همدا زمونږ علاقه ده بالکل آبو دلته څوک نه راځي الله پاک هم دې معاف کي نوي نوي نظامونه راوته دي دا اوس وګوره دلته خو قصه څه بل شانتې ده توته ګله ما وی آشا وي هغه آشا نه ده هغه سړی دی ویم هغه سړی دی و دا بل هم ورسره بوتل دی اغواکار دي ماشومان پټوي هله هله راځه راځه شابه راغله ودرګه هغه دي راغلي پټ شه هلکه راشئ زر کوه څوک راباندې را نه شي هله څادر واچوه زه شبه هغې سر ته شه ځه دا سم که پټ شه ها پیسې اوچتې که دا پیسې به راکاو کنه پیسې به راکړه بیا پته لګي ریانا دا وګوره کنه بیا ځان نه غوا جوړه کړه ویم داسې کار دی که نه څه چل ولا کول په کار دي ماشومان یې غر کړل بس ماشومان به رانه بوځي او کلي به راته خالي شي بس بیا نو بس بیا به څه کوو او سال نه که مونږ ګیر کړو بیا به څه توته ګله ورځه پې اوس به یې په دې مخ ووامه ورځه پې ما پې خنې کې توته ګله زه باندې جادو ته راچوم که نه جادو را باندې راشي او هله نو بس بیا څه دي ویمې انشاءالله نن به ورسره جنګېږم دوی ظالمانو سره ځکه چې دا زمونږ د کلي ماشومان دي او سهار به ما چېرته غوا کي زه د خیره روله جادو د جادو منګوټیا د الله په فضل سره توته ګل کې طاقت پیدا کړي ورغلم پې ریانیا او بس د جادو د منګوټي ته ووایه و یو چوکم ولې لاسو کې را پیدا کړي د جادو منګوټیا د الله په فضل سره توته ګل یو چوکه په لاسو کې را پیدا کړي هله د خیره چوکم راغله ریانیا بس ورغلم پې انشاءالله چې اوس پیدله را پرځوم دلته وای دا څوک دي دا سیمه مه راځه تا دا جرأت تا نه خو د سره نه یارېږم واشه ته څوک یې لکه یوسه زمونږ د مخې نه واشه ونیوه وه د بیخ بنیادونه باسه په دې مخ باندې ته ماشومان یې خلکو نه دي زړونه وباسل ریانا راشه هغه یو هغلته پروت دی ایمې منګوټی کښېږده دلته کښېږده منګوټی دی که سی نوم دی دا مخ هم دې راواله مخ سره به ګورو ته کښېنه شابه په جادو باندې موبایل سره راغوړله ښه توته ګله راغواړه د جادو منګوټیا د الله په فضل سره موبایل راغواړه هله د خیره ښه ده چې موبایل دې راغوښته ورګرم کوم ها زما تر زوی ته پولیس کې دی ها او که نه د خیره دا دی نمبر یې ښه ده چې راته یاد دی ورخطا دی رنګ ورغلی السلام علیکم د تر زویه
ما زر راشه کنه ډیره تا او بس یو دوه غواکاران نیولې دي او خطرناک غواکاران دي ماشومان ګیري ماشومان پردي او ګردې ته تماخه جوړو باسي تراشه بس بیا ته به پیګي مونږ نه پیګو پدې شزونو ډیره کې انتظار کو شابه زر راځاله ټیک شو بس مړه تاسو یې رېګي دا خو مې چې غواړم دا ټیک شو دا زه خیر را خطا دي ها دا موبایل باندې جیب کې کېده بس شابه په جادو باندې بیا سره غواړه پړې شابه وکړه چې د سره زوی پولیس کې چې هغه ومني چې بس توتي ګله په لومبي ځل دې داسې کار کړی دی انا پړې راوړه زر شابه نه ویم نا وخت دی کنه مړه سره د جادو کنډوریا د الله په فضل سره پړې راغواړه اوله د خیر دا دې هم ښه کار وکړو بس راځه شابه چې اونې پسې وتړوله چې نمبر یې راته ملیو شي نمبر یې اوچت کا مالا اوچت کنو بس اسی لا سے چھوڑی دے کنا قصتنو ویم چې څومره پیسې وایې موږ بدله درکو موږ پرېږده خیر دی غلی شاه ګنې چې نوس په څوک باندې دا غاښونه روباسم ګورې پردې میندې جړې پردي ماشومان اغوا کې او ته ماته وایې چې ما پرېږده پیسې به درکو تا ته ویم تاسو دواړو کې یو قسم نه پرېږدم ویم موږ د پولیسو په لاسو کې مه ورکوه ځکه چې پولیس موږ نه ډېر سخت جوابونه غواړي او موږ سره څه جوابونه نشته دي موږ پرېږده دا سوچ په مخکې کړی و دا سوچ یې مخکې نه کوو ولې نه بس چغې وخې پرېږده که نه اوس به پولیسان ته ورسي او بیا هم ځوړند دی که نه سر په دې هم غلی شه ګورې پولیس ماما راشه دې خوا تروس بیا دا ښیه چې راورسېدي دا هغه ظالمان دي چې پردې میندې جوړوي او پردي ماشومان اغوا کوي دا معلومات دې تاسو کې چې په دې ماشومانو باندې څه کوي توتي ګوله دا خو تاسو ډېر غټ کار کړی دی انعام لیکې چې دا ظالمان هم نیولي دي د ترس بیا دا دواړه د ملک ناصور دي او دا موریان نیولي دي دواړو په شریکه او اوس وله سزا تاسو ورکې تاڼي ته پراخکوب وځې خیر دې پرېږدی که نه بیا به داسې نه کوو او اوس ماته په تاڼه کې وایي انسپکټر صاحب بیا همدا چې څوک هم گیر کړي که نه نو بیا هم دا خبرې کوي بیا به داسې نه کوو من غلطی شوې ده پیښه ورسره بس د ترس بیا او تاڼي ته پراخکلو بوځه دا راته ووایه ظالمانو تاسو د چا دپاره دا کار کوئ او کم ماشومان چې اغوا کوي نو بیا په هغوی څه کوئ انسپکټر صاحب موږ له د یو ماشوم په سر 40,000 روپۍ راکوي نو ما دې بیا په خپل میاشت کې تقسیموو توتي ګوله ستا ډېره مهرباني دوسه به زه نور ګپ تاڼه کې لګوم او اصل مجرمانو ته به ځان رسوم بس ټیک شو دا دواړه تاڼي ته بوځه او سخته نه سخته سزا وله ورکه او موریان ځو دغه د په کنډرو کې یو ماشوم بېهوشه کړی دی موږ یې پېژنو د ټیپرګل روډ دی د اواز مې هم ناست دی ای ظالمانو د لاسه بس لاړو ښه او زه صحیح توتي ګوله ورشه او ریمانډ وله ورکه ریمانډ واخه مې ښه سخته سزا ورکوم انسپکټر صاحب موږ پرېږده که نه خیر دی هلو پولیس سټیشن ډیرې ته موبایل راولېږئ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमने सुना है कि कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाता है। मसलन अगर हमने वजू किया है और वजू करने के बाद कपड़े तब्दील किए तो हमारा वजू टूट गया। कपड़े तब्दील करने की सूरत में हमको दोबारा वजू करना पड़ेगा, जिसकी वजह ये बयान की जाती है कि कपड़े तब्दील करते वक्त चूँकि हमारी नजर जिस्म के खास हिस्सों की तरफ पड़ती है यानी शर्मगाह पर जाती है, जिस वजह से हमारा वजू टूट जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों का जायजा लेंगे जिनसे हमारा वजू टूटता है। ये भी जानेंगे कि कपड़े तब्दील करने से हमारा वजू बरकरार रहता है या टूट जाता है, क्योंकि जब तक हम पाक व साफ नहीं होंगे तो हमारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। जिन चीजों से वजू टूट जाता है वो मुदज्जा झैल हैं। पेशाब करने से, पखाना करने से, जिन लोगों को पेशाब के कतरे गिरने की बीमारी हो उनका भी वजू टूट जाता है। उन्हें भी चाहिए कि वजू करके इबादत इलाही में मशगूल हों।
जिन लोगों को गंदे ख्यालात आने से उनकी शर्मगाह से कतरे निकलते हैं, अगर किसी को वजू करने के बाद ऐसा ख्याल आ जाए जिसकी वजह से उसकी शर्मगाह से कतरा खारिज हो जाए तो इस सूरत में भी वजू करना लाजिम होगा। अगर किसी इंसान की मनी खारिज हो जाए तो उसके लिए वजू ही लाजिम नहीं बल्कि उसके लिए गुस्ल करना भी लाजिम हो जाता है। अगर किसी इंसान के पेशाब या पैखाना वाली जगह से पत्थरी या कीड़ा निकले तो इस सूरत में भी दोबारा वजू करना लाजिम है। अगर किसी इंसान ने वजू किया हो और उसकी हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से से निजासत निकलने से भी वजू दोबारा करना पड़ता है या निजासत खारिज होने से भी वजू टूट जाता है। वजू की हालत में कोई चीज खाने पीने से वजू टूट जाता है, कह आने से भी वजू टूट जाता है। अगर किसी इंसान के थूक में खून आ जाए तो वजू नहीं टूटेगा। अगर खून मुसलसल थूक के साथ आए तो इस सूरत में भी दोबारा वजू करना लाजिम हो जाता है। अगर कोई इंसान वजू की हालत में हो और उसको गहरी नींद आ जाए तो उस पर भी दोबारा वजू करना लाजिम है। अगर कोई शख्स वजू में है और उसके होशो-वास गुम हो जाएं, यानी वो बेहोश हो जाए, जब उसको होश आए तो उस पर वजू करना लाजिम है क्योंकि उसका वजू टूट चुका है। अगर कोई शख्स वजू में है और उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ गया है कि उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, सामने वाला उसके गुस्से से खौफ खा रहा है, तो इस हालत में भी वजू टूट जाता है। नशा आवर कोई भी चीज इस्तेमाल करने से वजू टूट जाता है। मर्द का अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह के साथ लगाने से वजू टूट जाता है। अगर इंसान वजू की हालत में है तो उसके साथ ये सूरत हाल पेश आती है, उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कपड़े के ऊपर से शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वजू टूट जाता है या नहीं। गुस्ल करते हुए शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू रहता है या टूट जाता है। इसका जवाब यह है कि किसी इंसान का शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, चाहे उसने कपड़े डाले हो या नंगे बदन हो, ऐसा करने से वजू नहीं टूटता। इसी तरह मर्द और औरत का नहाते हुए जिस्म के किसी भी हिस्से पर हाथ लगने से वजू नहीं टूटता और न ही उसको दोबारा से वजू करने की जरूरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में कोई चीज जाने से रोजा टूट जाता है और जिस्म से कोई चीज खारिज होने से वजू टूट जाता है। इससे जाहिर होता है कि जिस्म को नंगा देखने या शर्मगाह पर हाथ लगने से वजू नहीं टूटता और इसी तरह नमाज का कायम करने में कोई हर्ज नहीं। मौलाना मुफ्ती मौलाना अमजद अली आजमी फरमाते हैं कि लोगों में ये बात आम है कि घुटना या सतर खुलने, अपनी या किसी की शर्मगाह देखने से वजू टूट जाता है। ये बात सच है कि वजू के आदाब में है कि नाभ से जानू के दरमियान वाला हिस्सा छुपा होना चाहिए। बगैर जरूरत के शर्मगाह का खुला रखना गुनाह है और दूसरे लोगों को अपनी शर्मगाह दिखाना भी सख्त मना और हराम और गुनाह है। नंगा होकर अपनी शर्मगाह को देखने से वजू नहीं टूटता। अचानक किसी गैर के जिस्म पर नजर पड़ जाने से भी वजू नहीं टूटता। अगर इंसान वजू की हालत में हो तो नंगी तस्वीरों को देखने से वजू नहीं टूटता। मुसलमान होने के नाते हमको चाहिए कि बेहयाई वाले कामों से बाज रहें, यही हमारे लिए बेहतर है। इस्लाम हमको बेहयाई से बचने की तलकीन देता है। अगर किसी की हवा खारिज हो जाती है तो उसका वजू टूट जाता है और इस हालत में इंसान को दोबारा वजू करना चाहिए। अगर किसी के पेट में जख्म है जिस वजह से वहाँ से हवा खारिज हो रही है तो इस हालत में वजू नहीं टूटेगा। अगर किसी इंसान के जिस्म पर किसी चीज से कट लग जाता है तो उसके जिस्म पर जख्म बन जाता है और खून चमकता हुआ नजर आता है, जख्म से बहता नहीं तो उसका वजू नहीं टूटेगा। जख्म से खून बहने की सूरत में वजू टूटता है। ऐसी सूरत में शख्स को जख्म को साफ करके दोबारा वजू कर लेना चाहिए। किसी को बलगम के साथ खून आता है और जिस खून की मिकदार बलगम से कम है तो उसका वजू नहीं टूटेगा। अगर खून की मिकदार ज्यादा हो और बलगम की मिकदार कम हो तो वजू टूट जाता है। अगर किसी इंसान के पानी पीते वक्त पानी बाहर निकल जाता है और पानी साफ होता है तो उसका वजू नहीं टूटेगा। और अगर पानी मैदे में दाखिल हो जाता है और इंसान को कै आती है और पानी गंदमी रंग का खारिज हो तो इस हालत में वजू टूट जाता है। अगर कोई इंसान बैठा है और उसको नींद आ जाती है तो उस ऊँग की सूरत में वजू नहीं टूटता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जुमे के दिन जुमे का खुतबा सुन रहा होता है तो उसको वहाँ नींद आना शुरू हो जाती है तो इंसान बैठे बैठे सो जाता है। उसको भूल जाता है कि मैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया हूँ और उसके खुतबे के बारे में कोई इल्म नहीं होता कि खतीब क्या कह रहा है। यानी इस कदर नींद का गलबा हो जाए कि इंसान कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल जाए तो ऐसी सूरत में उस पर वजू लाजिम हो जाता है। वो उठकर वजू करके दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाए, यही उसके लिए बेहतर है। अगर कोई शख्स नमाज या किसी सजदे में जोर जोर से हंसता है तो इस हालत में सजदा कबूल नहीं होगा। और अगर वो नमाज के दौरान इतना हंसता है कि उसको खुद
आवाज आ जाए बल्कि उसके साथ वाले को उसकी आवाज नहीं जाती तो इस हालत में उसको दोबारा नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता उसका वजू कायम रहेगा और नमाज जाती रहेगी। अगर वो नमाज के दौरान मुस्कुराया तो इस हालत में नमाज और वजू नहीं जाएगा, दोनों ही बरकरार रहेंगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अगर किसी को बीमारी की वजह से पेशाब के कतरे निकलने या पखाना निकलने की बीमारी हो तो इस मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि वो हर नमाज से पहले ताज़ा वजू जरूर करे। नाज़रीन गिरामी, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कपड़े तब्दील करने से अपना जिस्म और शर्मगाह को देखने से वजू नहीं टूटता, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन बातों का खास ख्याल रखें जिनसे हमारा वजू टूट जाता है। अगर हमारा वजू टूट जाए और हमको फौरन दोबारा वजू कर लेना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।